السلام علیکم and welcome to IT Hub YouTube channel. ملګرو په خیر راغلی د IT Hub د جاوا پښتو کورس ته او دا د جاوا د پښتو کورس اته شپږمه ویډیو دا ویډیو نمبر 68 دا چې په دې کې موږ د پریکټیس سیټ پریکټیکل امپلیمنټیشن کو پریکټیکل به هغه کوډ لیکو. په پریویس ویډیو کې ما تاسو ته پریکټیس سیټ چپټر 10 والا پریکټیس سیټ ډیسکس کړو. دا هغه په کوېسچنز باندې ما تاسو پکړو چې څنګه باید تاسو پریکټیس وکړئ. که چا پریکټیس کړی وي نو ویل اینڈ ګډ او که چا نه وي کړی نو په دې ویډیو کې به تاسو وګورئ چې څنګه دا کوېسچنز موږ د دې پریکټیکل کوډ لیکو. نو راځو دلته به اول فایل زه جوړ کړم د 68 ټوټوریل 68 دپاره چې په هغې کې زه تاسو ته سلوشن د هغې د پریکټیس سیټ سلوشن او پریکټیکل کوډ یې ته ولیکم. دلته به زه راشم رایټ کلیک به وکړم نیو جاوا کلاس او دلته به زه نیم ورکړم. زه به ولیکم IT_hub hub underscore او دلته به ولیکم tutorial_68 انټر. ما سره فایل کریټ شي شفت انټر او دلته به زه مین میتھډ هم جوړ کړم. صحیح شو. او راځو دا نوټ چې کوم دی به زه اوپن کړم او نمبر وایز کوېسچن به زه تاسو ته حل کړم. دا موږ سره د چپټر 10 پریکټیس سټو اول کوېسچن دی چې کریټ ا کلاس پرسن په نوم باندې کلاس جوړ کړئ او هغې کې نیم ویریبل ډیکلیئر کړئ اینډ دین کریټ ا کلاس سټوډنټ بیا سټوډنټ په نوم باندې بل کلاس جوړ کړئ او انهیریټ یې کړئ او بیا په هغې کې رول نمبر یو ویریبل واخلئ او بیا دا دواړه چې کوم دی تاسو څه کوئ ډسپلی کوئ. نو سمپل کوېسچن دی. دلته به زه راشم کلاس پرسن به جوړ کړم کلاس او پرسن دا ما سره کلاس کریټ شي او دې کې به زه څه وکړم یو ویریبل به واخلم. څه ویریبل به واخلم نو به ولیکم سټرینګ نیم از ایکول ټو ملک احد. صحیح شو. دا ما ویریبل ډیکلیئر کړ سټرینګ والا نیم و پکې نیم پکې هغې ویریبل کې سټور کړ او دلته به څه وکړم یو بل کلاس به جوړ کړم کلاس سټوډنټ په نوم باندې یو کلاس جوړ کړ او دلته به څه وکړم یو ویریبل به واخلم int رول نمبر از ایکول ټو 21. دلته ما سره سټوډنټ چې کوم دی سټوډنټ کلاس دا ما سره ایرر ترو کوي. نو سټوډنټ په نوم باندې ما الریډي یو کلاس جوړ کړی دی اوس هم ایرر ترو کوي. نو سټوډنټ 1 هم جوړ شوی دی. زه به سټوډنټ 2 ولیکم سټوډنټ 2 هم جوړ شوی دی. څه به وکړم سټوډنټ 3 به ولیکم اوس به ایرر نه ترو کوي او دا به زه انهیریټ کم ایکسټینډ فرام پرسن کلاس دلته به ولیکم پرسن. صحیح شو. انشاءالله چې دې پورې انشاءالله چې تر دې دمه تاسو ما سره پوه شوي وئ چې دا ما څه وکړه او اوس به څه وکړم دلته به زه آبجکټ جوړ کړم. صحیح شو. همدلته زه یو میتھډ جوړوم چې دا دواړه ما سره څه کوي شو کوي. دلته به ولیکم پبلک دلته به زه ولیکم پبلک void display. صحیح شو. ډسپلی چې دا ما سره نیم هم ډسپلی کوي او رول نمبر هم ما سره ډسپلی کوي. دلته به سمپل ولیکم ساوټ انټر او دلته به ولیکم چې نیم از پلس نیم. صحیح شو. او دلته به زه راشم یو بل سټیټمنټ به هم ولیکم ساوټ انټر دلته به ولیکم چې رول نمبر از پلس رول نمبر. صحیح شو. او دلته به زه راشم اوس به آبجکټ جوړ کړم د سټوډنټ کلاس آبجکټ به جوړم. دا تاسو ته ما په کوېسچن کې ویلي دي. صحیح شو. دلته به زه ولیکم student 3 is equal to obj is equal to new student 3. دا ما سره آبجکټ جوړ شو او د دې آبجکټ په تھرو باندې به څه وکړم آبجکټ ډاټ ډسپلی دا ما سره نیم هم ډسپلی کی او څه به وکړي رول نمبر به هم ما سره ډسپلی کی. رایټ کلیک نه به زه دا رن کړم. اول چې تاسو پروګرام رن کوئ نو د رایټ کلیک نه رن کوئ. دلته وګورئ نیم از ملک احد اینڈ رول نمبر از 21. کمپلیټلی سکسسفولي دا موږ سره رن شو او د پریکټیس سیټ مطابق رن شو. صحیح شو. دویم کوېسچن دی چې کریټ ا کلاس ویهیکل دیٹ هیز ا کنسټرکټر چې هغه یو کنسټرکټر ولري پرنټینګ چې هغه موږ سره څه پرنټ کوي ویهیکل از کریټډ او یو بایک والا به کلاس جوړ کړي هغه مې انهیریټ کړي د ویهیکل کلاس نه هغه به یو سوري هغه به هم کنسټرکټر لري او کنسټرکټر به څه کوي بایک از کریټډ هغه به دا موږ سره رن کوي. نو بل ته راشم سمپل کوېسچن دی. دلته به څه وکړم دلته به زه راشم او کلاس به جوړ کړم کلاس ویهیکل او دلته به څه وکړم کنسټرکټر به جوړ کړم. دلته به ولیکم چې ویهیکل
vehicle او سبو کم دلته بولی کم چې south enter دلته بولی کم او vehicle created صحیح شو چې vehicle موږ سره جوړ شو او bike class به هم جوړ کم او بلی کم class bike صحیح شو او سبو کم د دې به هم constructor جوړ کم bike او دې کې به یو statement ولیکم south enter او دلته به statement کې ولیکم چې bike created صحیح شو او بیا موږ سره په question کې given دي چې څه وکړئ create an object of bike and observe the output او تاسو output observe کړئ نو زه به دلته راشم څه به وکړم دلته به زه راشم bike class والا چې object به زه جوړ کړم bike is equal to new bike صحیح شو او اوس به زه دا رن کړم دې ځای نه به زه دا رن کړم لیکن اول چې کوم دی دا به زه کمنټ آوټ کړم چې دا ما سره دوباره رن نشي او تاسو ورکې غلط نشي دا به زه رن کړم تاسو وګورئ ما سره به کنسټرکټر اتوماتیکلی کال شي او به لیکل شي چې بایک کریټډ بایک جوړ شو ځکه د بایک آبجیکټ ما جوړ کړ او کنسټرکټر باندې ما کافي ډسکشن کړی دی چې کنسټرکټر اتوماتیکلی رن کیږي چې کله تاسو هغې کلاس والا آبجیکټ جوړ کړئ نو هغې کنسټرکټر هغې ته د هغې کالینګ ضرورت نشته هغه اتوماتیکلی تاسو سره کال کیږي اوس راځو څلورم نمبر کوېسچن ته دریم نمبر کوېسچن ته کوېسچن نمبر 3 ته چې create a class manager کلاس جوړ کړئ او هغې کې میتھډ greet په نوم باندې میتھډ تاسو جوړ کړئ هغې کې ولیکئ hello چې هغه باندې سره سمپل hello پرنټ کړئ او بیا به څه وکړئ د امپلوي په نوم باندې بل کلاس جوړ کړئ او هغې کې به څه کوئ دغه میتھډ overridden به وشي لیکن سټیټمنټ کې به دا کافي کوي چې سټیټمنټ کې به دا دغه کوي دا پکې اډ کړي چې hello I am an employee نو انتهایی آسان کوېسچن دی دلته به زه راشم کلاس به کریټ کړم او به لیکم چې کلاس مینیجر صحیح شو او دلته به زه څه وکړم میتھډ به جوړ کړم پبلیک void greet صحیح شو او دا به سمپل شی سټیټمنټ کوم سټیټمنټ موږ سره پرنټ آوټ کړئ south دلته به سمپل ورته ولیکم چې hello صحیح شو دا موږ سره سمپل hello پرنټ آوټ کړئ او یو بل کلاس به جوړ کړم کلاس او دلته به نیم ورکړم employee او دا به څه کم دا ما سره ایرر تر وکړئ نو دې کې به زه لږ ایډینګ وکړم دلته به ولیکم چې employee 1 هم کریټ شوی employee 2 به ولیکم دا هم کریټ شوی employee 3 به ولیکم اوس به دا ما سره ایرر نه تر وکړئ او څه به وکړم همدغه میتھډ چې کوم دی دا به زه دې ځای نه کاپي کړم کنټرول C او دلته به زه راشم کنټرول V لیکن دې کې به زه ایډینګ وکړم ایډینګ به پکې وکړم دلته به زه پکې ایډینګ وکړم نو دلته به زه ولیکم چې hello I am an employee صحیح شو hello زه یو امپلوی یم او څه به وکړم دغه کلاس به زه انهرټ کړم extend from manager صحیح شو manager او اوس به زه راشم د دې آبجیکټ به زه کریټ کړم صحیح شو دا به زه کمنټ آوټ کړم او نوټ سره ته به راشم چې نوټس کې موږ نه څه غوښتی دی employee call the method using a student object ها د student object به تاسو جوړوئ ما student لیکلی لیکن دلته employee تاسو ولیکئ student په ځای employee والا object جوړ کړئ او دا څه کوئ دا تاسو کال کړئ نو زه به دلته راشم employee 3 او دلته به ولیکم EMP is equal to new employee 3 دا ما سره object create شو او EMP dot او greet چې کوم دا به زه کال کړم او اوس به زه دا رن کړم او وګورو چې موږ سره کوم یو میتھډ د کوم یو کلاس میتھډ موږ سره رن کیږي نو موږ سره د employee کلاس میتھډ رن شو صحیح شو د هغې greet میسج موږ سره راغی چې hello I am an employee صحیح شو ما صرف دا غوښتل چې دا تاسو ابزرو کړئ او ستاسو میتھډ overridden سره واسطه پیدا شي او لوجیک ستاسو بلډ شي دلته ګورئ میتھډ overriding شوی دی صحیح شو دا ګورئ دا تاسو دا سمبل څه مطلب دی په دې باندې ما کافي ډسکشن کړی دی راځو کوېسچن نمبر 4 طرف ته چې create a base class تاسو کریټ کړئ نیم ورکړئ employee او with a method work هغې کې یو میتھډ تاسو ولیکئ work دې پورې به زه دا ولیکم بیا به زه راشم مخکې به تاسو پوه کړم دلته به زه راشم کلاس employee او employee چې کوم دی دا already څه شی شوی دی ډیکلیئر شوی دی زه به دلته employee 4 کوم employee 3 هم پاس وګورئ استعمال شوی دی
او دلته به زه څه وکړم یو میتھډ به ولیکم میتھډ پبلیک void او ورک نوم به ورکم او دې کې به یو سټیټمنټ ولیکم ساوټ انټر دلته به زه ولیکم چې employee works employee کار کوي او بیا به زه راشم څه به وکړم نور طرف ته ډیولپر به یو کلاس جوړوي او ډیزاینر نو دا به هم جوړ کړم دلته به زه راشم کلاس ډیولپر او دا به زه inherit کم from employee 4 صحیح شو او څه به وکړم دې کې به هم پبلیک بلکې یو کار به وکړم بلکې دا چې کوم دی دا به دې نه کنټرول سی کم او دلته به زه راشم کنټرول وی او دې کې به زه ولیکم چې ډیولپر writes code چې ډیولپر موږ سره کوډ لیکي دا ما یو بل کلاس جوړ کوم دلته به زه راشم دریم کلاس به هم جوړ کړم د ډیزاینر په نوم باندې کلاس ډیزاینر او دا به هم inherit کم from employee 4 او دلته به څه وکړم یو همدغه میتھډ چې کوم دی دا به زه کنټرول سی او کنټرول وی کم پیسټ به کم او دې کې به زه لغونتې چینجینګ وکم څه چینجینګ به پکې وکم دلته به پکې ولیکم چې ډیزاینر ډیزاین د انټرفیس صحیح شو چې موږ سره انټرفیس ډیزاین کوي او اوس راځو چې موږ نه څه شی ریکوایرډ دی نو موږ سره ریکوایرډ دی چې یوز امپلوی ریفرنس ټو کال بوث ها امپلوی به ریفرنس کې استعمال کوي او دا دواړه به تاسو کال کوي نو زه به راشم دلته به څه وکړم دا چې کوم دی دا به زه کمنټ آوټ کړم او دلته به زه ولیکم چې employee 4 او emp is equal to new developer به زه ورته ولیکم صحیح شو اصل کې ما دلته غوښتل چې تاسو ډاینامیک میتھډ ډسپیچ والا کوېسچن وکړئ په هغې باندې پریکټس وکړئ نو دلته ما ځکه ډاینامیک میتھډ ډسپیچ والا کوېسچن تاسو نو ما دلته ځکه ډاینامیک میتھډ ډسپیچ استعمال کوم مطلب امپلوی مو لیکه صحیح شو او پوینټ مو څه شی کړه نیو ډیولپر او اوس به زه راشم څه به وکړم emp ډاټ او ورک چې کوم دی دا به زه کال کړم ورک والا میتھډ اوس به دا رن کړم وګورو پریکټیکلی چې موږ سره څه شی پرنټ اوټ کېږي نو موږ سره به د نو ډاوټ ډیولپر چې کوم میتھډ دی هغه موږ سره رن شي چې ډیولپر رایټس کوډ نو سرپرایز او اوس به څه وکړم دا به زه کمنټ اوټ کړم دا دواړه بلکې او د ډیزاینر چې کوم کلاس دی هغلته به هم ډاینامیک میتھډ ډسپیچ والا چې کوم اوس به زه راشم دلته به ولیکم چې employee 4 emp is equal to new designer صحیح شو نیو ډیزاینر به ولیکم ډیزاینر صحیح شو او emp ډاټ ورک دا به زه رن کم ګورو چې موږ سره کوم یو میتھډ رن کیږي نو سرپرایز ډیزاینر کلاس کې چې کوم میتھډ ما جوړ کړی هغه ما سره رن شي چې ډیزاینر ډیزاین د انټرفیس نو سرپرایز نو دا و زموږ پریکټس سیټ چې د پریکټیکل کار ما تاسو ته وکړو پریکټیکل ما دا تاسو ته سولف کړو څلور وړه کوېسچن یې آی هوپ چې په دې باندې ستاسو انډرسټینډینګ کلیر شوي او تاسو ورباندې پوه شوي وي ملګرو چې کله زه کوډ لیکم ما سره کوډ لیکي چې تاسو سره لوجیک بلډ کېږي او تاسو سره پریکټس کېږي پریکټس میکس د مین پرفیکټ دا تاسو ما سوزل ویلي چې پریکټس چې تاسو یو ښه کوډر ځانه جوړوئ یو ښه پروګرامر ځانه جوړوئ نو پکار دی چې تاسو انلیمیټډ پریکټس وکړئ روزانه یې وکړئ او ښه ډېر پریکټس وکړئ صحیح شو نو دا و زموږ نننی ویډیو چې په دې کې ما تاسو ته چپټر 10 پریکټس سیټ پریکټیکل امپلیمنټ کو ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې تر بلې ویډیو پورې د الله په امان